عدت مقصد خدای چې رحم پوزیشن معلوم شي چې آیا دا فارغ دی د حمل نه کدا مشغول دی په حمل نه او چې کله خزه غیر مدخول به ده نو دا غیر رحم اسم فارغ دی نو بیا باغی کې عدت نشته. البته الله تعالی فرمایي چې دغه مطلقه چې دا تاسو قبل الدخول غیر طلاق ورکړل نو متعب ولا ورکوي فائدہ یو جوړه جامه هغه بوله ورکوي. په مخکې سورۃ بقره کې تیر شي چې دا غیر مذکور بها مطلقه دو قسمه ده. یو هغه دی چې مہر مسمى دی، بل هغه دی چې مہر مسمى نه دی. نو دې کې الله تعالی وی چې متعب او تور کوي دا لکه چې مہر مسمى نه او که مہر مسمى او بیا ول نصف مہر ورکوي. نو الله رب العالمین دا حکم مسلمانانو کو ذکر کوي یا ایها الذین آمنو اے ایماندار مسلمانانو هغه وخت چې کله تاسو په نکاح باندې واخلي هغه ایماندارو زنانو لرا او بیا طلاق ورکوي تاسو هغه ته من قبل ان تمسوهن یعنی من قبل ان تجامعوهن وړاندې د هغه نه چې مسکړی تاسو هغه لرا نو نشته نه پتا تاسو باندې په دغه زنانو کې من عدت سعدت عدت پر معنا خوشمار د شمار او عدتم دغه ته وی چې هغه خپل درې چې کم نه ماهواره شمالي یا درې اطهار شمالي على اختلاف القولين تعتدونها جتاس شمال ايها غيلرا چونکه دا غیر مدخول بها ده نو بده کې عدتنا نشته. خودم رضا چې فمتعوهن وسرحوهن فائدہ ورکه تاسو دغه مطلقات ته یو جوړه جامه دا ولا واخلې دا لکه چې مہر مسمى نو او که مہر مسمى نو بیا متعدا ده فائدہ رسول هغه تداري چې نصف مہر بوله ورکه وسرحوهن سراحا جميلا او خوش کوي تاسو دغه زنانه ولرا به پرې دی دغه بعد کسان طلاق ورکی او بیا یې پریدیم نه خزقي او نه چې کم نه هغه خوشي کوي. الله تعالی ودام ظلم دی او دا شوهر ظالم دی. بیا دا څه وکړي چې وسرحوهن سراحا جميلا او خوش کوي تاسو دغه زنانه ولرا یعنی خلوا سبيلهن بیا دا غیلار پرې دی باغه خوشي کولو خیسته او سرا یعنی بغیر ضرر هغه ته ضرر او هغه ته نقصان نه رسوي نه قولا او نه کوم نه فعلا. یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتي الله رب العالمین پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په دې آیت مبارکه کې چې کومه زنانه داغه لپاره الله پاک حلال کړي وي او داغي سره پیغمبر علیه السلام لپاره نکاح جایز و نو الله تعالی او داغي تفصیل ذکر کړي. پیغمبر علیه السلام لپاره په تعداد کې پابندی نه و خو البته نکاح وکړي نو چا سره وکړي نو دا تعین د زوجات او پاغي کې پیغمبر علیه السلام باندې الله تعالی پابندی لګولې ده چې پاغي کې ولدي د زنانو سره نکاح کوي او دین علاوه نور سره باندې کوي. اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تحقیق سره موږ حلال کړی دي ستاره لپاره هغه بیان استا داغي څلور قسمونه دي هغه کوم دي اللاتی آتیت اجورهن هغه زنانا او هغه بیبیانی اجورهن معنا مهورهن چې ورکړی دیتا هغه مہر داغي لرا لکه حضرت حفصه بیبی حضرت عائشه بیبی دا هغه ازواج دي او هغه ازواج مطهرات دي چې پیغمبر علیه السلام دا حرائر حری خذي او پیغمبر علیه السلام داغي مہر ادا کو په نکاح باندې واخیسته. الله تعالی ودام سره بار جایز وما ملکت یمینک او دارنګ حلال کړی دی الله رب العالمین سره لپاره هغه زنانا چې مالک شوی دی خیلاس تا داغي لپاره مما افاء الله عليك د هغه زنانونه چې واپس کړی دی الله رب العالمین تا ته افاء الله عليك مالفه غنیمت کې چې کوم شی میلاو شي او کم غلامان او ویل میلاو شي نو یو زنانه داسې ده چې بنیادی تور باندې خو هغه گرفتار شدگان کړه کافرانو سره جهاد شو په جهاد کې یو زنانه گرفتار شو او پیغمبر علیه السلام دا غواړي چې دا غي سره ز نکاح کوم ځکه باغی کې شرعي مقاصد دي لکه حضرت صفیه بیبي بنیادی تور باندې خدا گرفتار شدگانو کې و خو چونکه دا د ډیر غټ سردار لور و نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چونکه هر کار د الله تعالی په وحی سره کوي نو پیغمبر علیه السلام هغه آزاد کړه او دا غي سره نکاح وکړه نو داغه د وجه نه داغه قوم ټول يدخلون فی دین الله افواجا ودا هو ډیر عجیبه هستی ده
چې ګوره زمونږ چې کوم دی په جنگ کې گرفتار کړو او بیا موږ له دونه عزت راکړو د دواړو جهانو سردار دی او زمونږ خاندان د هغې انتخاب یې وکړو نو د هغې بلا خاندان هغه په اسلام کې او په دین کې داخل شو الله تعالی وایي داسې بیبیانې هم ستا لپاره حلالې دي وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك دا نمبر 3 دریم قسم بیبیانې دي حلالې کړي دي موږ ستا لپاره اغلونه د ترستا او اغلونه د ترورستا او دارنګې اغلونه د ماماستا او اغلونه د ماسیستا چې کوم ستا ماسیګانې دي خو شرط پکې دا دی د ترونو د تروریانو د ماماګانو او د ماسیګانو د لونو سره نکاح کوي شي خو شرط دا دی اللاتي هاجرن معک هغه بیبیانې او هغه زنانه چې هغې هجرت کړی دی سره ستانه د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته نو د هغې سره بیا ته نکاح کولی شي لکه حضرت زینب بیبي دا اوس چې کوم مخکې تېره شوه نو دا د پیغمبر علیه السلام یعنې د تره لور ده او هغې هجرت کړی و نو چې کله حضرت زید رضی الله تعالی عنه ورله طلاق ورکړل نو پیغمبر علیه السلام د هغې سره نکاح وکړ ام هاني رضی الله تعالی عنها دا د پیغمبر علیه السلام د تره لور ده خو هغه پخپله فرمایي وایي چې کوم دی پیغمبر علیه السلام ما ته د نکاح پیغام راکړ خو بیا الله رب العالمین دا آیت راولېږه او په دې کې دا ټکی و چې اللاتي هاجرن معک او چونکې ما هجرت نو کړی زه د فتح مکې پورې په مکه مکرمه کې ډېره ومه نو پیغمبر علیه السلام دپاره وایي زه حلاله نه ومه نو دې وجه نه پیغمبر علیه السلام بیا ما سره رشته ونه کړه نو دا به شرط دی اللاتي هاجرن معک وامرأة مؤمنة دا سلورم نمبر قسم ده وامرأة مؤمنة يعني احللنا لك امرأة مؤمنة هذا دپاره مفعول به ده حلال کړی دی موږ ستا لپاره ای پیغمبر علیه السلام داسې یو زنانه ایمانداره ام وهبت نفسها للنبي که چېرې هغه ور وبخي خپل ځان نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته یعنې بلا مهر یو زنانه راشي او پیغمبر علیه السلام ته وایي بس ما بخپل نکاح کی قبول کا او زما به مہر نہیں نو پیغمبر علیہ السلام ته الله تعالی دام سال لپاره جایز ده ان اراد النبي ان يستنكحها کله چې اراده کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په نکاح باندې واخلي دی لرا اختیار او دغه چې کوم دی مرضی داغه ده اوس الله تعالی فرمایي چې دا سلور قسمونه چې د دې حل او د دې جواز تا لپاره وشو نو خالصة لك من دون المؤمنین نو په دې حال کې چې دا خالص دی ستا لپاره ای پیغمبر علیه السلام ما سوا د نورو ایماندارو مسلمانانو نه د نورو مسلمانانو دپاره دقه شان ترتیب نه دی لکه مثلا یو زنانه ځان چاته هیبه کړي وهبت لك نفسي ما خپل ځان تا ته دروبه کړ نو پیغمبر علیه السلام دپاره خو حکم داو چې مهر یې نشته او بس دا پیغمبر علیه السلام منکوحه شوه او ما او تا او بل انسان که هغه ته څوک ووایي چې یاره وهبت لك نفسي یا وهبت لك ابني بنتي ما دا خپله لور تا ته دروبخله نو ټیک د نکاح خو وشوه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي خو دا دی چې په هغې کې به مهر لازم وي مهر به خامخا ورکړي ځکه مهر خو که نفي وشي نو هم بیا لازم دی او د مهر عدم ذکر وشو نو بیا مهر لازم دی چې پیغمبر علیه السلام دپاره په هیبې سره بدون المهر هم جواز شته او د امت دپاره بغیر د مهر نه جواز نشته مهر باقي کې شرط دی یا پیغمبر علیه السلام دپاره الله رب العالمین بغیر د شهودو نه د حضرت زینب بیبي نکاح وکړه بغیر د ایجاب او د قبول نه او د امت دپاره خو د دې خبرې جواز نشته ځکه ایجاب او قبول دا ارکان دي او بغیر د رکن نه لکه موږ کې څوک رکوع پرېږدي نو موږ نه کېږي نو بغیر د ایجاب او د قبول نه د هغې نه نکاح هم نه کېږي او بغیر چې کوم دی نو هغه د یعنی حضور د ګواهانو نه د هغې نه بغیر هم چې کوم دی نو نکاح نه کېږي نو الله تعالی فرمایي چې خالصة لك من دون المؤمنین قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم په تحقیق سره مونږ ته معلوم دی هغه چې مونږ فرض کړی دی او لازم کړی دی په دې مؤمنانو مسلمانانو باندې په باره د بیبیانو د هغې کې وما ملکت ایمانهم او په باره د هغې کې چې مالکان شوي دي لاسونه د دې د هغې دپاره الله وایي که حره ده او که هغه عامه ده خو د عام مسلمانانو دپاره چې کوم شی په دوی لازم دی الله وایي هغه ماته معلوم دی
او قرآن و سنت کې داغه تفصیلات ذکر شوي دي. نو چې حرې ښځې سره څوک نکاح کوي نو په هغې کې تفصیل دا دی چې دی 4 پورې نکاحونه کوی شي خو زیات نشي کولی. او بله دا چې مهر به یې خامخا هغه به لازم وي، که ذکر یې وشو او که ذکر یې ونه شو. او د محرماتو نه د هغې نه علاوه به او دغه رنګې نان نفقه دا به هم د هغې دپاره وي. او ما ملکت ایمانهم نو په هغې کې 2 طریقې دي. یا خدا د یو سړي خپله وینځه ده خو شرعي وینځه عامه نوکره نه، شرعي وینځه چې هغه په جهاد کې راغلی وي او بیا دته په تقسیم کې میلاو شوي وي. نو بیا د هغې سره هم بغیر د نکاح نه انسان هغه د هغې نه استمتاع حاصلولی شي. او یا د ده وینځه نه ده، وینځه خو د بل چا ده خو دی ولګي دی ورسره نکاح وکړي نو بیا هم د لپاره د هغې نه استمتاع جایز ده. دا ټول د هغې تفصیل دی. الله تعالی وی دا مختلف طریقې میں ستاسو لپاره جایز کړي، په دې کې د الله مهرباني ده. لکای لا یکون علیک حرج، د دې لپاره چې نشي پتا باندې حرج ستنګي او سختی. وکان الله غفور الرحیم، او دی الله رب العالمین مغفرت کوونکی او رحم کوونکی په خپلو بندگانو باندې. ترجی من تشاء منهن وتؤوی الیک من تشاء. اوس په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې چې دا 4 قسمه محللات زنانه دي او د پیغمبر علیه السلام ازواج مطهرات دي. نو په اول کې پیغمبر علیه السلام باندې هم قسم لازم و، لکه څنګه چې موږ باندې قسم لازم دی. یو سړي 2 ښځې دي یا ډېر ودونه دي، هغې منځ کې به مساوات کوي په شپې تېرولو کې او دارنګې چې کوم دی په نورو حقوقو کې. نو پیغمبر علیه السلام باندې هم اول قسم لازم و، خو په دې آیت سره الله رب العالمین د هغه قسم وجوب ختم کړ چې بتا باندې قسم او بتا باندې مساوات بین الزوجات چې کوم نه هغه لازم نه دی، بلکې تا ته الله رب العالمین اختیار درکړی دی. نو الله تعالی فرمایي ترجی من تشاء منهن، ترجی معنا تؤخر، ترستو کوي ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه بیبي چې دوی وغواړي په دوی کې. نو که ته یو بیبي رستو کوي مثال په طور هغې له نمبر نه ورکوي نو هم تا ته اختیار دی. وتؤوی الیک من تشاء، تؤوی معنا تضم او ایوی، او ته ضم کوي او پیوس کوي د خپل ځان سره هر هغه چا لره چې وغواړي ته هغې لره، نو بس تا ته اختیار دی. که یوې زوجې ته چې کوم دی نو هغې ته نمبر ورکوي او که نه ورکوي، قسم په تا باندې لازم نه دی. ومن ابتغیت ممن عزلت، او هر هغه زنانه چې تو طلب کې هغې لره ابتغیته یعنی طلب ته الی فراشکه، د هغې لره طلب کې خپل ځان طرف ته. ممن عزلت د هغه چا نه چې لرې کړي وي تا هغې لره. مثال په طور یو بیبي داسې ده چې هغه چې کوم دی د خپل فراش نه او د خپل ځان نه لرې کړې ده او بیا هغې له نمبر ورکوي، نو مخکې وې ستا نمبر ختم دی اوس له بیا نمبر ورکوي، هم پیغمبر علیه السلام ته اختیار دی، پابندي پې نشته. فلا جناح علیک، نشته دی ګناه په تا باندې ای پیغمبر علیه السلام په دې کې. ذلک ادنا ان تقر اعینهن، اوس الله د هغې وجه ښيي چې پیغمبر علیه السلام باندې قسم لازم نه دی، نو دې کې د الله تعالی طرف نه مهرباني ده. ځکه هره بیبي که سفر کې ځان سره بوځي او که نه بوځي نو څوک به خفه کېږي نه، ځکه هغه به وایي چې کومه بیبي ځان سره بوځي مثلا سفر کې، نو هغه به وایي چې پیغمبر علیه السلام باندې خو نمبر اسم لازم نه او ګوره زه ځان سره بوتلم، دا خو د پیغمبر علیه السلام احسان عظیم دی په ما باندې. نو نورم زړه به یې مطمئن وي او سترګې به یې یخې وي او دا به د الله رب العالمین په هغه فیصلو باندې خوشحاله وي. ذلک ادنا، ادنا معنا اقرب، او دا طریقه ډېره نږدې د دې خبرې ته چې یخې شي سترګې د دغه بیبیانو د ازواج مطهراتو او دوی غمجنې نه شي. ویرضین بما آتیتهن کلهن، او دوی به راضي شي او خوشحاله به شي په هغه څیز باندې چې ورکړی تا دوی ټولو ته دی. د هر یوې چې کوم نمبر دی، کومه برخه ده، کوم نان نفقه ده، نو په هغې به هغه مطمئنه وي. او الله رب العالمین چې عالم دی په هغه څیز باندې چې په زړونو ستاسو کې دی. وکان الله علیما حلیما لا یحل لک النساء من بعد. اوس پیغمبر علیه السلام ته الله پاک وایي چې دا کومې بیبیانې چې هغه محللات شوي، اوس د دې نه پس الله تعالی وایي نور ستا لپاره ودونه هغه حلال نه دي. نو دې آیت 2 قسمه تشریحات هغه مفسرینو ذکر کړي دي. نو یا خو معنا دا ده چې
لا يحل لك النساء نحلالي استار بار اے پیغمبر علیہ السلام زنانا من بعد ان من بعد التسع رسد دغنه بیانونه چې موجوده چې کله دا صورت نازلې ده نو پیغمبر علیہ السلام ازواج مطهرات تعداد نه او غوین دي د دین علاوه دوا یو باغی حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا چې دا غي د بطن نه حضرت ابراهیم پیدا دي تو اللہ تعالی فرمایي چې د دې نه نه پس ستاره پاره چې کوم نه نور زنانا هغه جایز نه دي او په دې تقدیر باندې که معنا دغه رنګ شي نو بیا دا آیت او دا حکم بیا منسوخ شوی دی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایي پیغمبر علیہ السلام دنیا نه تشریف نو وړي چې الله رب العالمین ورته اجازت ورکړو چې څومره نکاحونه تکای نو پتا باندې سبابندی نشته موږ مخکې ویلو چې کله قرآن ناسخ ګرځي د حدیث لپاره او کله بیا حدیث هغه ناسخ ګرځي د قرآن پاک د حکم لپاره هم پیغمبر علیہ السلام لپاره د حل او د نور زنانو ودونه کول د دې تذکرہ په قرآن کې نشته او په احادیث مبارکه کې ده هغه بیا د حکم لپاره ناسخ دي نسخ الكتاب بالكتاب او نسخ الكتاب بالحديث نسخ متوافقا او نسخ متخالفا دا ډول جایز دي او یا دویمه تشریح ده چې لا يحل لك النساء نحلالي استاد پر اے پیغمبر علیہ السلام زنانا من بعد یعنی من بعد الاقسام الاربعه ورسل دغه سلور قسمونه مخکې سلور اقسام تیر شو مدق سلور قسمونه دې سره د نکاح کولای شي او دین علاوه د نور زنانو سره نکاح نشي کولای مثلا د ترلونه یا د ترورونه یا د مامالونه یا د ماسیلونه نو چې هجرت کړي بیا خو سره نکاح کوي شي او که غیر مهاجرات دې بیا سره نکاح نشي کولای نو الله تعالی هغه حکم بیا معاد چې لا يحل لك النساء من بعد نو بیا به دې کارو نسخ ته ضرورت رانغی دا حکم دا محکم دی او دا مؤبد دی الله تعالی وی دغه سلور قسمونه که په نکاح باندې کوي هغه کې پابندی نشته خو دې سلور قسمونو نه علاوه د نور زنانو سره نکاح نه کوي دا محکم دغه حکم او رسول دا حکم دا به لا حاجه الى النسخ ولا ان تبدل بهن من ازواج او ندی حلال ستاره پر اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې ته تبدیل کې په دغه بیانو باندې نور بیانو لرا سبب یو بیبي هغه له طلاق ورکړي او بیا بل بیبي هغه سره نکاح کوي او هغه چې کوم دې په خپل نکاح کې راولي نو الله رب العالمین فرمایي چې دغه امتا ته اجازه نشته بل دا کومي چې دین او دقه به ښه اوس په دې باندې الله کوي چې را د هغه امهات المؤمنین څومره اعلی مقام دي چې الله تعالی بس دقه دي او دین علاوه بل دې په ځای باندې نه داخله کوي ولو اعجبك حسنهن اگر که تعجب کی وګرځي تعالی را هغه خاص داغي کته داغي نه په هر لحاظ سره متاثر ہے کو الله تعالی فرمایي پیغمبر علیہ السلام ته چې ما الہی قانون دار چې دا کوم دي بل دقه دي الا ما ملکت یمینک ها په وین باندې پابندی نشته لیکن هغه چې مالک شي داغي نه پاره خیلاستا سمندر وین دراله نو په حر باندې پابندی شو مزید دغه نه علاوه او په وین باندې پابندی نشته نو حضرت ماریا قبطیہ رضی الله تعالی عنها چې دا مقوقس بادشاہ د مصر هغه پیغمبر علیہ السلام ته په هدیه کې را لېږلې و ودا وین درا او ما تعالی په هدیه کې را ولېږله نو بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داغه د بطن نه حضرت ابراهیم پیدا شوی دی دغه واقعین پس وكان الله على كل شيء رقيبا من حافظا او دي الله رب العالمين باري وسين بان نگران يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي بس الله رب العالمين آداب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیانې مخکې دا صفات عالیه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وص الله تعالی امت دا مسلمانانو ته وی چې قولا فعلا په هر ځای کې د پیغمبر علیه السلام د آداب او خیال ساتي او شان نزول داله چې پیغمبر علیه السلام حضرت زینب سره چې کله نکاح وشو دا الله په حکم باندې پیغمبر علیه السلام ولیمه وکړه چې ولیمه وکړه نو ټول خلک هغه تراغون شو ډېر ګڼ صحابه کرام هغه ولیمه وکړل شو خوراک یې وکړ خو د خوراک نه پس هم سني حضرات کولاړل او سني حضرات ناس یو بل سره غب شپ یو بل سره خبرې اترې
او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زړه مبارک کې دا چې د دوی اوس پاسې دی نو خو ویخه دغه چې کله مجلس ختم شي مقصد ختم شي نو بیا انسان فطرتاً دا وایي چې اوس کې ماته دماغي آرام راشي او هغه کسان ناس تو هغه خپل آپس کې خبرې کولې هغه تر دې خبره احساس نه و پیغمبر علیه السلام یو پیری په کو تراغه خو ویل د حضرات لاګه هم ناس پیغمبر علیه السلام بیا واپس لاړ پیغمبر علیه السلام طبیعت مبارک باندې یو بوج راغی چې دا کسان ولې ناس دي کار دا چې اوس پاسې دلې مقصد شوی دی دعوت ختم شوی دی نو الله رب العالمین دا آیتونه راولېږل مسلمانانو ته ادب او هغه ته چې کومو هغه اخلاق کو خودل دا د مجلس آداب دي چې کوم مجلس سره کوم مقصد د بار ورغلې او مقصد پورا شو نو بس بیا د هغه نه اجازه اخیستل پکار دي به ضرورت به الله کې کېناستل دا د مجلس د آدابونو انحراف دی الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای ایماندار مسلمانانو مداخله کې تاسو هغه کورونو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته لیکن کې اجازه درکړې شي تاسو ته څنګه چې عام مسلمانانو کور ته به اجازه نه دی خصوصا د پیغمبر علیه السلام کور ته به اجازه ته اړو سوزینا الا یؤذن لكم الى طعام غیر ناظرین الہ لكن کتا سے اجازه درکړې شي په طرف دی او خوراک باندې که دعوت کړي بیا ټیک ده او تاسو مدعو کړي او غیر ناظرین الہ په دې حال کې چې نه کتون کی تاسو هغه په خېدو داغیتا انا یعنی دا په معنا چې کوم دی د پخوالی سره چې دا خوراک پخېږي خلک یو غوښه پخښوا ډوډۍ پخښوا نو د هغې د پخوالي دی څه مطلب یو سړي تاله دعوت کړی دی وایي 12 بجې زما میلمه یې ښه نو ته ورته لاړې د 9 بجې نه ورته کېناستې اوس هغه لا غوښه پرې کوي او بیا به یې باندې کوي او بیا به یې پخوي او ته ورته د 9 بجې نه په سر باندې ناست دی نو دا د آدابو د مجلس نه خلاف دي ځکه د هغه سړي ټول ازادي چې کوم دی نو هغه سلب شي نو الله تعالی فرمایي داسې مه کوئ طعام لبځئ خو د ضرورت په ټایم باندې نو قبل از وقت به هم نه ځئ او بیا بعد از وقت به ایسارېږئ هم نه ښه چې کله بیا خوراک وشو مجلس ختم شو بس اجازه واخله نو الله تعالی وایي د ټایم نه مخکې هم مه ځئ او بیا وروسته هم مه ځئ الا طعام غیر ناظرین الہ په دې حال کې چې تاسو نه یې کتونکي هغه پخېدو د هغې ته ولکن اذا دعیتم فادخلوا لیکن چې کله تاسو ته دعوت درکړی شي نو تاسو داخل شئ کور د پیغمبر علیه السلام ته ځکه چې اجازه شوې ده خو بس په هغه وخت کې چې کله تاسو خوراک وخورئ نو فانتشروا نو بس بیا خواره شئ خوراک نه بس بیا مه ایسارېږئ څه معنا یعنې لا تمکثوا ولا تجلسوا مه هلته کښېنئ مه هلته ایسارېږئ بے ضرورتا ولا مستانسین لحدیث او نو په دې حال کې چې تاسو خوشحالي حاصله کوونکې په خبرو اترو باندې مستانسین لحدیث چې تاسو خپل طبیعت آزادوي په خبرو باندې غب شپ به ولګوها الله تعالی فرمایي چې بے ضرورتا دلته کې بیا ایثارېدل دا د مجلس نبوي د آدابونو خلاف دي ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم بتحقیق سردا کار چې دی ذالکم دا مکس دا ایثارېدل نو دا اذیت ورکی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پیغمبر علیه السلام خفه و چې دا خلق پاسېدلی وی نو ښه به وه خو بار بار پکې کور ته راغی تماشه به یې وکړه خلق لا ناستو بعضې کسان خو پیغمبر علیه السلام د حیا د وجې نه او د هغې د لحاظ د وجې نه هغې ته څه ونه وي چې ګینې یاره یا لاړ شئ او یا ګینې بس کوئ هغې ته یې دا ونه وي نو دا خو پیغمبر علیه السلام ته اذیت رسوي خو بس حیا کوي پیغمبر علیه السلام ستاسو نه پیغمبر علیه السلام شرمېږي نو ځکه یې دا خبره ونه کړه او الله رب العالمین چې دی لا یستحي من الحق الله تعالی خو نه پرېږدي هغه بیان د حق لره لا یستحي ان لا یترکه ځکه لا یستحي خپله معنا دا ده چې الله تعالی نه شرمېږي نو د شرم او د حیا نسبت کول الله رب العالمین ته لا یناسبو ځکه الله تعالی د دې تغیراتونه منزه او مبرر دی ان الله لا یستحي ان یضرب مثلا قاضي بیضاوی رحمه الله فرمایي چې کوم افعال د هغې اطلاق په الله باندې نه کېږي نو هغه په اعتبار د غایاتو سره کېږي نو چې یو سړی وشرمېږي نو مطلب یې صحیح هغه کار بیا پرېږدي او چې نه شرمېږي جو بیا نه پرېږدي نو دلته کې ذکر د لا یستحي دی او مراد دی نه دی لا یترکو الله رب العالمین چې دی نو هغه لا یستحي لا یترکو
الله رب العالمین نه پریدي هغه امر حق لرا چې کوم سم خبره الله تعالی خامخا بیانوي. یو الله تعالی دا آداب د مجلس نبوي بیان کړل او بل الله تعالی فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیوت تلاړ شي په ضرورت باندې یا سامان غواړي یا سوال جوابي هغه من وراء حجاب کوي ها د پردهداري دغه لحاظ کوي او باغ وخت چې کله تاسو سوال کوي دغه امهات المؤمنین د بیبیانو د پیغمبر علیه السلام نه د یو سامان او د یو سیدو نو سوال کوي داغینا من وراء حجاب دی خوا د پردینا پمینس کې لستاسو بیا حجاب او پرده وي. مطلب دا دی که مخکې قرآن حکیم دا وویل چې دا ستاسو مین دي الله وی روحاني مین دي دا غي مطلب دا نه دی چې لستاسو به داغینه پرده نه وي یا غي به ستاسو نه کې پرده نه وي. ذالکم اطهر لقلوبکم وقلوبهن ذالکم دا حجاب دی دا پردا او دا حجاب چې ډېر پاکیزه طریقه د ستاسو د زړونو لپاره او دا غي د زړونو لپاره او نه دی جایز تاسو لپاره چې تاسو اذیت ورسوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هر یو کار چې باغی باندې پیغمبر علیه السلام ته اذیت او تکلیف رسی هغه نه کوي او نه دی جایز تاسو لپاره چې په نکاح باندې واخلي بیبیانو د پیغمبر علیه السلام لرا من بعده یعنی من بعد وفاته رسول وفات پیغمبر علیه السلام نه ابدا همیشه دغه بعضی حضراتو دا خبره کړې و چې پابندی نه و ناغیوی که پیغمبر علیہ السلام وفات شي نو د فلان کې بیبي سره به زه نکاح وکم ځکه څه عدم جواز خو نه نو الله رب العالمین فرمایي چې نه یو حکم دام دی من جمله الاحکام چې د پیغمبر علیہ السلام ازواج مطهرات سره امتی هغه نکاح نشي کولی دا دغه لپاره ابدا حرام او ناجایز ده. یو ځکه چې هغه مین دي روحاني مین دي د مور سره هم نکاح نه کیږي او دویم ادم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمه الله آب حیات کې لیکي چې پیغمبر علیه السلام خو په خپل قبر کې ژوند دی الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون نو چې هغه ژوندي انسان د زوجې سره هم څوک نکاح نشي کولی نو دیو جن الله رب العالمین پابندي ولګوله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما فتحقیق سره دغه کار چي دي پیغمبر علیه السلام د بیبیانو سره نکاح کول باندې د الله رب العالمین باندې عظیما یعنی ذنبا عظیما دغه ګناه ده. ان تبدو شيئا او تخفوه کجه تاسو کار کوي او سید لرا او یا پټ ساتي تاسو یو سید لرا بخکاره یو سړی وي زبد ازواج مطهرات سره نکاح کو او یا پزله کې دا خبره لري الله تعالی پیغمبر علیه السلام بیبیانو متعلق صحابه کرام او مسلمانانو ته وي چې تاسو ښکارا کوي او کپټه ساتي او بس په تعبیر سره الله رب العالمین په یو سیز باندې عالم او با خبره ده متطلب داغي بدله درکې لا جناح علیهن فی آبائهن اوس مخکې حکم دا او بیبیانو ته چې دی په پرده کوي اوس الله رب العالمین فرمایي چې استثناء بکشتا پرده بکی خو سکسان دا سشتا چې بیبیانی امهات المؤمنین بداغین پرده نه کوي ځکه هغه خپل محارم دي او هغه څوک دي الله تعالی ورته راغی بیان کړي چې نشته له ګناه بدغه امهات المؤمنین باندې په بار د پلارانو خپلو کې کپلار نه پرده نه کوي خیر دی او نه په بار د زامن خپلو کې او نه په بار د غرونو خپلو کې او نه په بار د غوریرونو خپلو کې او نه په بار د هغه قريون خپلو کې ابناء اخواتهن ولا نسائهن او نه په بار د هغه زنانو د مسلمانانو کې نسائهن المسلمات نو امهات المؤمنین د نور مسلمانانو خذونه پرده نه کوي نو خیر هغه زنانه دي دام زنانه دي یو کافرات او مشرکات دي داغین او پرده کوي دغه چې هغه باندې هیڅ اعتماد او اعتبار نشته هغه هو نجاست ته باغی کی ولا ما ملکت ایمانهن او نه دهغه چې مالکی کی خلافونه د دې داغه لپاره او مراد دنا الایمان للعبید مراد دنا وین دي غلامان دنا مراد نه دی وایخه دغه د امهات المؤمنین یو غلام دی هغه ما ملکت ایمانهن کې راضی خدای نه خو پرده کې او اجنبی دی ما ملکت ایمانهن صرف وین دي دنا مراد دی نو د خپل وین دنا هم پرده نشته واتقین الله او تاسو ویریږئ د الله رب العالمین نه په تحقیق سره الله رب العالمین په هر یو څه باندې خبر دی
ان الله وملائکته یصلون علی النبی. اللہ تعالیٰ فرمائی پیغمبر علیہ السلام آداب میں ذکر کړل لکه دا غړي رفیع شان دی، دومره اوچت مقام دی چې الله تعالیٰ پاغه باندې درود لېږي او ملائک پاغه باندې درود لېږي. الله تعالیٰ مسلمانانو ته تاسو پاغه باندې درود وایي. دومره رفیع الشان نبی دی، نو دا هغه د مجلس آداب هم شته. او چې کوم خلک هغه ته اذیت رسي یا هغه ته تکلیف رسي، نو دا هغه لپاره وعید شدید الله رب العالمین ذکر کوي. په تحقیق سره الله رب العالمین چې دی او ملائک د الله رب العالمین چې دی هغه درود لېږي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې، الله تعالیٰ په رحمتونه را لېږي او ملائک چې دی هغوی ورته د رفع درجات د هغې دعاګانې کوي. ایماندارو مسلمانانو صلو علیه وسلموا تسلیما، تاسو درود ووایئ په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې او تاسو سلام ولېږئ په پیغمبر علیه السلام باندې په سلام لېږلو سره، یعنی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد چې کوم مختلف صیغې راغلي دي نو تاسو په هغه طریقې سره درود ووایئ. نو امام کرخی رحمه الله په نسبت باندې په ټول عمر کې یو پیری درود شریف ویل وی دا واجب دي، ځکه صلو امر راغلی دی او امر د پاره د وجوب دی. او امام طحاوی رحمه الله فرمایي چې نه، هر واري چې څوک د پیغمبر علیه السلام نوم واوري نو دی به په پیغمبر علیه السلام باندې درود شریف وایي، خو په مجلس کې چې یو پیری ووي نو بس د غاړه خلاصه شوه. یا که بار بار نوم مبارک ویل کېږي نو دا بیا مستحب طریقه ده، دا بیا سنت طریقه ده او دا بیا د رفع د درجاتو یو د حصول یو ذریعه ده. ان الذين يؤذون الله ورسوله، فتحقیق سره هغه کسان چې هغوی اذیت او تکلیف رسوي الله پاک ته. نو الله پاک ته اذیت څنګه رسوي؟ نعوذ بالله وي د الله شریک شته یا وي د الله ولد شته یا د الله رب العالمین چې کوم دی نو د هغه احکامات نه مني، او د رسول الله مبارک اذیت دا دی چې د هغه تکذیب کوي، هغه د خدای نبی نه مني او یا د هغه په معجزو باندې یقین نه کوي او یا د هغه اطاعت نه کوي درجه په درجه باندې. نو لعنت را لېږلی د دې باندې الله رب العالمین هم په دنیا کې هم په آخرت کې، او تیار کړی دی الله رب العالمین د هغې دپاره عذاب سپکوونکې. او هغه کسان چې هغې اذیت رسي ایماندارو سړو او ایماندارو زنانو ته بغیر ما اکتسبو، بغیر د هغه عمل نه چې دوی کسب کړی دی هغې لره. څه مطلب؟ یعنې بلا وجه او بغیر د څه قصور نه، نو پس په تحقیق سره دوی پورته کړی دی بهتانا و اسما مبینا، هغه الزام تراشی لره او هغه ګناه واضح لره. یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. اوس چونکې صورت احزاب کې د حجاب او د پردې احکام زیات دي، نو الله رب العالمین ازواج مطهرات ته او دارنګې بناتو د پیغمبر علیه السلام ته او د عام امت زنانو ته هغې ته الله تعالی د حجاب حکم کوي چې کله تاسو د کور نه وځئ نو برقا او جلباب او لوی پړونه هغه په ځان باندې را اچوئ. دا د قرآن حکیم حکم دی چې مخ به هم نه ښکاري او د پردې ذریعه هغه نه جوړېږي. او منافقین چې کوم په مدینه منوره کې وو نو دوی به اکثر چې نورې کومې شیطانۍ کولې، نو یو شیطاني دا وه چې زنانه به هم بلا وجه تنګولې. دا هم د منافقینو یو غلط کردار او اکثر هغه زنانه چې کومې به وینځې وي نو هغې به یې تنګولې، ځکه حره هغې ته به یې غږ نه شو کولی، خو وینځې به هم هغه به یې تنګولې. نو چې کله به دوی د کور نه وتل او دوی دپاره چې کوم دی نو پته به نه لګېدله چې دا حره ده که دا عامه ده. نو الله رب العالمین په حرایرو باندې دا حکم لازم کړو چې تاسو د کور نه وځئ نو جلباب او پړونه او برقه به خامخا اچوئ. او وینځه خو چونکې د مولا په خدمت کې مشغوله وي هغه دومره زیاته پرده نه شي کولی. که منافقین هغې ته تکلیف رسوي نو الله رب العالمین هغې ته وروسته وارننګ ورکړی دی چې که سمیږئ نه نو الله رب العالمین به پیغمبر علیه السلام په تاسو باندې مسلط کړي. څه معنا؟ د جهاد حکم به ورته ورکړي او بیا به تاسو په مدینه منوره کې پاتې نه شئ. نو الله رب العالمین هغه منافقینو ته وعید شدید هم ذکر کوي او د حجاب او د پردې هغه حکم هم رالیږي چې اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایه خپلو بیبیانو ته او خپلو لونو ته او دارنګې عامو زنانو د ایماندارو مسلمانانو ته یدنین علیهن من جلابیبهن چې را زوړندې کړي دوی په خپل ځانونو باندې هغه پړونو خپلو لره. جلابیب جمع د جلباب ده او جلباب هغه غټ صادر او هغه غټ پړونه چې سر نخبو پورې ټوله زنانه په هغې کې پټه شي، صرف یو سترګې ښکاري چې لار هغه ورته معلومېږي، او یا نري نري سوري په هغې کړي لکه په ورکو کې په هغې کې ورته لار ښکاري.
او نور بسر نخبو پوری دا بټوله چې کوم نه پټي چې کله په ضرورت باندې د کور نه وځي. نو مخکې خبره ذکر شوی و چې یو حجاب دی او یو عورت دی. نو مخ او لاسونه او خپې قدمین نو دا چې کوم دی عورت نه دی. که دا ښکاري او مونځ کوي نو مونځ کېږي، خو البته حجاب د دې لازم دی. که کوم دی چې د کور نه وځي او په دې کې خطره وي د فتنې نو بیا به مخ نه ښکاره کوي، بلکې مخ هم پټوي او لاس او دارنګې چې کوم دی خپې به هم پټوي. ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. ذلك دغه حکم چې کوم بیان شو دا د حجاب والا حکم دا ډیر اقرب او نږدې دی چې دوی به پیژندل کېږي ان يعرفن بانهن حرائر، پته به لګي چې دا حرې ښځې دي ځکه یې دونه غټه پرده کړې ده. نو بس دوی ته به اذیت نه ورکولی کېږي. وکان الله غفورا رحیما. اوس اماو ته او دغې وینځو ته چې کوم منافقین تکلیف رسوي نو د هغې علاج څه دی؟ الله تعالی هغې ته وعید ذکر کوي. لئن لم ينتهي المنافقون، کچرې رامنې نشي خامخا دا منافقان کسان او هغه کسان چې په زړونو د هغې کې مرض بیماري ده، زړونو کې خیانت او په زړونو کې چې کوم دی نو هغه د بې پردګۍ هغه تخم پروت دی. والله وي که دوی رامنې نشي د خپل نفاق نه او د خپل چې کوم دی نو شیطانت نه. والمرجفون فی المدینه، او دارنګې رامنې نشي هغه مفسدین کسان په مدینه منوره کې. ارجاف اصل کې دې ته وایي چې یو سړی د دروغو خبرونه هغه یې راخیستي او په منډه رواني، ښه کله یو ته وړي او کله بل ته وړي، نو دا هغه پروپیګنډې والا شو. الله تعالی وایي دا ځان نه چې پروپیګنډه سیکرټري جوړ کړی دی، نو که دا خلق د خپلو پروپیګنډو نه او د افواګانو نه او د مسلمانانو خلاف چې کوم دی د سازشونو نه رامنې نه شو. نو والمرجفون، نو بعضې مفسرین وایي والکاذبون، وي هغه دروغجن خلق. نو خو دروغجن دغه دي پروپیګنډې کوي او حالانکې د هغې څه حقیقت نه وي. نو کله به داسې وشو دې منافقانو د مسلمانانو یو سریه به تلې وه جهاد ته، نو دلته د ځان نه افوا به یې خپره کړه، یو بل ته به یې وي ښه مغلوبه شو او هغې چې که نه ماتې وخوړه نو یو به بل ته ووي بل به بل ته ووي بل ته او حالانکې د خبرې به هېڅ حقیقت نه وه. دلته به د مسلمانانو حوصلې به یې کمزورې کړي او کله به یو بل ته وي ښه لکه دشمن حمله وکړه هغه بل به بل ته ووي بل به بل ته ټول ماحول به هغه به یې خراب کړي. دا مرجفون پروپیګنډو والا دي. الله وی کدا کسان رامنې نشو نو لنغرینک بهم یعنی لنسلطنک بهم. الله وی خامخا اختبکم اے پیغمبر علیہ السلام تعالی رب دوی باندې تا په اور واچو. ثم لا یجاورونک فیها، او بیا ودی سکونت نکی پدی مدینه منوره کې تا سره. الله په دې مدینه کې بیا قدم کې نه دیخه که مجاهدینو د اسلام ته یو پیری اډر وشو چې ورځي په نو چې د قیصر او د کسرا تاجونه هغه دوی فتح کولی شي او د هغې حکومتونه زیر کوی شي، نو د مدینې منافقان هغې له ګوشمالي کول او غوږونه تاول دا څه مشکل خو نه دي. او پیغمبر علیه السلام به وایي چې یاره بیا به خلق وایي چې خپلو ملګرو سره هم جنګ کوي. نو الله تعالی هغې ته وارننګ ورکړو. ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا، او بیا به نه ګاونډګیري کوي دغه منافقان ستا سره په دې مدینه منوره کې، تا سره بیا په دې کې اوسېدل ونه کړي. لاکن لږ غونته ملعونین، په دې حال کې چې دا منافقان لرې کړي شوي د رحمت الهي نه، ملعون خلق دی. او چرته کې چې دوی بیا موندې شي نو دوی به نیولی کېږي او ګرفتار کولی کېږي به. وقتلوا تقتیلا، او دوی به قتلولی کېږي په قتل کولو سره. الله تعالی دوی له دا وعید ورکړه که سم نشو لئن لم ینتهي، نو بیا به دا حکم راځي. سنت الله فی الذین خلوا من قبل، یعنی کسنت الله فشان د عادت د الله رب العالمین په هغې خلقو کې چې هغه تېر شوي دي پخوا د دې نه، او هرګز به بیا نه مومي که دپاره د هغه عادت د الله رب العالمین تبدیلا څه تبدیلي. الله تعالی همیشه دپاره مکذبینو له سزاګانې ورکړي دي او په مکذبینو باندې عذابونه راوستي دي. نو الله تعالی وایي دا خو زما سنت الله دی، عادت الله بدلېږي خو نه. یسألک الناس عن الساعة، قیامت حق دی او دا کفر او شرک او نفاق مه کوئ او عذاب به باندې راشي. دوی به بیا تپوسونه کول وایي کله وایي. نو الله تعالی دا آیت مبارک راولېږي
سوال کی اے پیغمبر علیہ السلام ستان ادا خلق فبارد قیامت کی تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام کہ بتحقیق سرا علم دا قیامت کے دے پنز دا اللہ رب العالمین بائیں دے وما یدریکا او تا تس علم دے شاید جا قیامت جے دے تکون قریبا اغنیز دی دن دا علم اللہ رب العالمین دان سر مخصوص کرے دی ان اللہ لعن الکافرین دا مخیم وعید دا بیا دا غید پارا وعید دے بتحقیق سر اللہ رب العالمین چے دے لعنت را لے گلے دے بکافرانو باندے او تیار کرے دے دا غید پارا عذاب دا جہنم گرم پور جدی با ہمیشہی پاگی کے حسیدن کی او نبمو بدوی پاگی کے ولیا نسوک حمایتی ولا نصیرا او نسوک مددگار یوم تقلب وجوہهم فی النار دا عذاب بکلی با آغا ورز باندی چه اڑاولے کی راڑاولے کی بدا مخونت دی پا اور دا جہنم کے لکه دا خلق چې په اور باندې یو شی ورته نو کله په یو مخ باندې واړي او کله په بل مخ باندې واړي الله تعالی دغه شانتي دیو پاګي باندې اړولې کیږي او وای بدوی افسوسونه وکي چې اے کاش موږ تابعداري کړې وې دا الله پاک او موږ تابعداري کړې وې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو سونه بخوا او دی وقالو ربنا او وای بدغه کافران چې اے پروردگار زمونږه په تحقیق سره موږ تابعداري کړو دا هغه مشرانو خپلو سادتنا دا هغه سردارانو خپلو سادت دا چې کوم دی سادتون جمع ده سیدون سید وی سردار ده او سادتون دا د هغې جمع ده او یو قرات پکې راغلی ده ان اطعنا ساداتنا نو سادات هغه بیا جمع الجمع ده سرداران دنه مراد شو نو دا کشران به داسې وي چې یا الله موږ د دې مشرانو او د دې سردارانو او د دې کبراګانو خبره منلې وه نو دوی موږ ګمراه چې موږ تابعداري کړې وه د سردارانو خپلو او د هغه مشرانو خپلو نو بس دوی ګمراه که موږ لره د هغه لارې د حق نه ای پروردګار زموږ ورکړي ته دوی د ضعفین من العذاب چند عذاب او ډبل سزا لکه دوی کې دلال هم او دوی کې ادلال هم خدای پاک ډبل سزا ولور او لعنت راولی کی بدوی باندې باغ لعنت سره کبیرا چې هغه ډېر لوی لعنت وي د عذاب سره مخشي یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی الله تعالی ایماندار او مسلمانانو ته څومره آداب النبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړل او د بیبیانو متعلق احکام ورته ذکر کړل الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته اذیت نه رسول لکه څنګه چې سن خلقو موسی علیہ السلام ته اذیت رسولې وو الله رب العالمین داغه حفاظت کو او الله تعالی داغه براءت هغه ښکارا کړ روایتو کې راځي چې بنی اسرائیل چې وو نو دا به حس قوم نو یو غلطی باغی کې دام وا چې هغه وجه کم ده اجتماعي او بل سره غسل کو د پردې اهتمام مې نه کوه خلک اوسم ډېر خلک پړونو کې او پنیرونو کې لامبي او د حجاب او د پردې لحاظ نه کوي او بے پردگی باغی کی موسی علیہ السلام بزان له یو طرف ته د پردې په ماحول کې غسل کو نو بنی اسرائیل په بلیم ولګوها نعوذ بالله ودا موسی علیہ السلام چې ده انه آدر هغه انسان ته ویل کېږي چې هغه منتفق الخصیتین وي چې هغه یې پړسېدلی نعوذ بالله ودا بیمار دی او دته خصیتین پړسېدلی دي نو دې ځکه موږ سره یو ځای نه لاندې نو یا په پیدا الزام لګو او یا پیدا الزام لګو چې انه ابرص دې د باندې برګې بیماری ده دا سرمنه ټوله غډه وړه نو دې خلکو ته مخکې دې ځکه نشي نو الله رب العالمین د خپل پیغمبر هر قسمه حفاظت کوي یو ځل داسې وشو موسی علیہ السلام لامبل او خپل کپڑے په یو غټه باندې کې خولې ځان لې کې आवाज او د الله شان ته ګوره چې کله موسی علیہ السلام راوته نو هغه کانه روان شپه کانه روان دی مخکې دی موسی علیہ السلام هغه ورپسې دی ثوبی یا حجر او کانه دما جامع راکا او کانه تو د بنی اسرائیل یو لوی جماعت التولاړو التکی ورسېدل ښه نو هغه په دې باندې پوه شو چې دا محض الزام یا که د برګي عیب په لګولې هغه د موسی علیہ السلام وجود پوری د شهر پاغي کې د برګي بیماری نشته او یا که منتفق الخصیتین الزام په لګولې هغه وکړل چې موسی علیہ السلام دومره منډه وولغه تیزه او چې کوم سړی منتفق الخصیتین وي او آدر وي نو بیا دونه تیزه منډه نشي وولې
نو الله رب العالمین تناغه الزام داغین الله تعالی داغه براءت او طهارت راوست. نو الله تعالی فرمایي چې پیغمبرانو ته چې کوم دې اذیت ورکول او داغي د حقوق او پاسداري نه کول دا ګورډیر لوی جرم دی. الله رب العالمین هغه آداب د پیغمبر علیه السلام واضح کی فرمایي یا ایها الذین آمنوا ایماندار مسلمانانو مکه گئے تاسو په شان دي د هغه خلقو چې هغه اذیت ورکړو حضرت موسی علیه السلام ته هغه باندې الزامونه او اعتراضونه کړیو. فبرأه الله مما قالوا نفس بریکو او پاک الله رب العالمین حضرت موسی علیہ السلام له د وینا دغه معترضینونه الله داغه براءت ښکارا او یا یو قول دام دی مکه تیر شي وو چې موسی علیہ السلام باندې هغه نعوذ بالله د فاحشه الزام لګولې او هغه تیار کړي و چې ته چې کوم دا الزام لګای او فبرأه الله مما قالوا الله تعالی داغه غټول چې کوم دنو سازش هغه ناکام کو او هغه په خپل قائله شو چې موسی علیہ السلام یاد نکو او چې کوم دنو هغه وی چې دا قارون مال پیسې راکړي وکانا عند الله وجيها او چې کوم د حضرت موسی علیہ السلام باندې الله رب العالمین باندې مخورز وجيها یعنی ذا مرتبه د لوی مرتبه خاوندها ځکه په اولو العزم پیغمبرانو کې دی او صاحب تورات دی خو دې ظالمانو سره قدر نو. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذا سورۃ خلاصه شو په ابتدا کې داوا یا ایها النبی اتق الله او دلته الله تعالی ټول مسلمانانو ته یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله بنیادی شی تقوا دا الله رب العالمین نه یاره ده. ای ایماندار مسلمانانو تاسو ویریږئ د الله رب العالمین او وای تاسو هغه وینا صدیدا یعنی صادقا رښتیا خبره کوي ښا مگر توحید خبره ده نو هغه نور بوتان ور سره شریکوي لکه دا دروغ دي او کاغه نور دي خبرې دي نو هغه ټول کې د صداقت مظاهره کوي هغه کې کذب وایي. وقولوا قولا سديدا وای تاسو هغه وینا نیغه نو نیغه وینا سره صادقا اصلاح بو کی تاسو لپاره الله رب العالمین دا عملونه تاسو او بخشش بو کی الله رب العالمین تاسو سره گناهونه تاسو او هر رسول چې تابعداري کوي د الله پاک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم فقد فاز فوزا عظیما دا کامیابی عظیم الشان باندې کامیاب شو. ان عرضنا الامانه على السماوات والارض او الله فرمایي چې تاسو انسانانو لپاره دي چې دما حکم ومنه دغه تاسو خدای ته سینه ټپولې و الله رب العالمین دا خپل دین او دا خپل قران او دا خپل شریعت الله فرمایي دا ما اسمانونو ته او زمکو ته او غرونو ته پیش کړ. څه مطلب الله تعالی په دې کې عقل فهم واچو او دای ورته وی چې کچره تاسو چې کوم دی دا امانت دا سنبالوي او دې ته غاړه کړئ نو بیا هم د دې حقوق ادا کړل نو بیا به کوم دی جنت ته ځي او که ادا نه کړل نو بیا به جهنم ته ځي او کله په دې موجوده پوزیشن باندې چې دا امانت او بوج پتا سو باندې نه راغلی نو بیا نه جنت شته نه جهنم شته. نو هغه ټول اسمانونو او زمکو او غرونو هغه معذرت پیش کړه فابین ان يحملنها ظاهر الفاظ په دې انکار وکړه نو دا مطلب نه دا الله د حکم نه خصوصا انکار نشي کولای خودی معذرت پیش کړو چې دا موجوده پوزیشن زمونږه خده جنت ته دې نزو خو دې جهنم نه بچو او کله مونږه تکلیفي زندگی هغه مونږ تراله نو بیا خو چې کوم نه باغی کې دا خطر شته چې مونږه باغی باندې عمل ونکو مثلا چې مونږه جهنم ته لاړ او چې کله حضرت انسان الله رب العالمین هغه ته دا پیشکش وکړو هغه دې تغاړه کې خوله چې او دا امانت دې سنبالول او د شریعت او د الله رب العالمین په احکامات باندې عمل کول نو زدي ته تیاری الله رب العالمین فرمایي تاسو غاړه اخدا وعده کړی دا او میثاق هم کړی دی نو په کار دی چې بیا الله رب العالمین په احکامات باندې عمل پیرا شي. ان عرضنا الامانه على السماوات والارض فتحقیق سره موږ پیش کړو دا امانت دا ټول دین او دا قران دا ټول د الله رب العالمین امانت دی اسمانونو باندې او پزمکه باندې او غرونو باندې فابین ان يحملنها نو بس هغه انکار کو د پورته کولو دغه امانتنا چې موږ دې سکت نشته موږ دې معذور یو واشفقنا منها یعنی خفنا منها او دی ویرې دل داغینا چې دا دومره لوی امانت او دا دومره لوی بوج دا وسوک چي او پورته دغه امانت در انسان هغه تغاړه کې حوله
اوس په انسان کې دوه قسمه انسانان دي یو خو هغه دي چې خپل امانت سر ته ورسو مؤمن دی او مطیع دی د الله رب العالمین په احکاماتو باندې عمل کوي او یو هغه انسان دی چې هغه بیا کافر دی او عاصی دی هغه د الله رب العالمین هغه امانت هغه کې خیانت وکړ نو الله رب العالمین فرمایي چې انه کان ظلوما جهولا فتحقیق سره دغه انسان چې دی دغه کوم انسان چې کافر دی نو ډېر ظلم کوونکی دی خپل ځان باندې او ډېر غټ جاهل دی جهولا ان عن العاقبه دته د خپل عمل انجام نه دی معلوم دا کوم روانه ليعذب الله المنافقين والمنافقات دا لام د عاقبت دی انجام دا غیدار وګړه انجام کار دا شو چې سزا ورکړي الله رب العالمین منافقان سړو او منافقات خذلرا او مشرکان سړو او مشرکات خذلرا او توبه قبول کړي الله رب العالمین په ایماندار سړو ایماندار زنانو باندې هغه الله تعالی د توبې توفیق ورکړي وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة